بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ ستاسو ملاقات یو داسې شخصیت سره کراو چې د هغې والد محترم او هغې خپله تقریبا په دې علاقه باندې چې کومې ته موږ بټاکړه وایو ضلع صوابۍ یو علاقه ده، تقریبا 50 کاله نیمه صدۍ نه زیاته، بلکې تقریبا دې علاقه کې د قرآن کریم خدمت شوی دی، د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت شوی دی. امیر حلقه نمبر 5 شهادت التوحید سنت او دارنګي تعلیم القرآن محتمم حضرت الله مولانا عبدالواحد صاحب سره موږ ملاقات کراو. موږ د هغې شکریه ادا کوو، د هغې مننه کوو چې هغې موږ له وخت راکړو. موږ د دې قابل نه وو چې دوی سره ناسته وکړو، خو د دوی لویوالی دی او د دوی موږ سره مینه او محبت دی چې موږ له وخت راکړو. زه د هغې ډېر شکریه ادا کوم. راځئ ملګرو چې د هغې نه هغه تپوسونه وکړو چې کوم تپوسونه موږ د خپل شیوخو نه، خپل اکابرینو نه، خپل ملګرو نه کوو. د دې چونکې تاسو ته ما وویل چې 50 کال نه زیات خدمات وشو، نو یقینا د دوی تجربه به زیاته وي. نو چې اوسړي تجربه زیاته وي نو پکار دا ده چې موږ د هغې تجرباتو استفاده وکړو او د کوم سوالات چې دي د هغې چې کوم جوابات موږ له راکوي، نو ما تاسو له پکار دا چې هغه د زړه د غوږونو نه واورو او په هغې باندې عمل وکړو. په دې علاقه کې چې څومره کار شوی دی، څومره کار دوی کړی دی، د دوی والد محترم کړی دی، نو شاید چې چا کړی وي ما خو معلومات وکړو ځای په ځای. نو د دې نه اندازه ولګېده چې دې خلکو د قرآن کریم ښودلی دی او خلکو قرآن کریم زده کړی دی او مسله یې پېژندلې ده. راځئ چې ملاقات کړو او دا سوالات دي، نو دې کې ډېر لوی علم دی، ډېر لوی معلومات دي چې د دې نه هغه علم هغه معلومات موږ ته منتقل شي. حضرت اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ما له وخت راکړو. ستاسو تعارف اورېدل غواړو ملګرو ته چې ستاسو تعارف کې اول ستاسو نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله دې مونږ او تاسو ټول په قرآن او سنت باندې همیشه د پاره کلک لري، په عقیده د توحید او سنت باندې الله دې مونږ له استقامت راکړي. ستاسو تکلیفو کو په دې ګرمۍ کې او مصروف ټیم کې فضل الله صاحب تاسو دلته راغلی، ستاسو د دې محنت او د راتلو مونږ شکریه ادا کوو. الله رب العالمین دې ستاسو له اجر عظیم ورکړي. الله یې زموږ ستاسو خاتمه په ایمان او په توحید باندې وکړي. زموږ حاجي نوم دی عبدالواحد او زموږ والد صاحب مرحوم د حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی په خصوصي شاګردانو کې مشرانو کې دی مولانا شمس الرحمن رحمه الله تعالی چې هغې محنت کړی او موږ ته قرآن او د سنت لار ښودلې ده او تعلق د دې لوی شیوخ سره جوړ کړی دی. الله یې دا تعلق همیشه د پاره قائم او دائم لري. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زموږ تاریخ پیدایش غالبا 1970-71 دی خواوشا دی. ستاسو خاندان قبیله؟ زموږ خاندان قبیله اصل کې مونږه د ګدون اوسیدونکي وو او پلاکه ګدون کې زموږ مشران ډېر پخوانه د سوات نه راغلي وو. غالي ګی یو کلی دی او په هغه ځای نه زموږ مشران راغلي دي او داسې وایي چې زموږ قوم او خاندان بذات خیل دی. سوات نه تاسو په کوم وخت کې راغلي؟ یاره د هغې معلومات موږ ته نشته، خو تقریبا مشرانو داسې ویلي دي چې 4 صدۍ مخکې راغلي، ډېر پخوا راغلي. تاسو د ماشومانو تعداد څومره دی؟ زموږ جی 15 هلکان دي او 3 جینکۍ دي. څه مصروفیات دي؟ زما مشر هلک چې دی نو نعمان هغه قرآن ترجمه هم کړې ده او ښه باشره انسان دی. فی الحال دوبۍ کې د دغه خپله د مزدورۍ په خدمت تللی دی. اول ته هغه څه کاروبار کوي، څه یو کمپنۍ کې دي. نو تاسو ماشوموالی کوم ځای تېر شوی؟ زموږ ماشوموالی جي بره ګدون کې، بیا په 1983 او 84 کې اول ابتدایي طالب وم زه. 1983-84 نه زما طالبګیري شروع شوې وه. تاسو ابتدایي مدارس کوم ځای کې تاسو سبق ویلی دی؟ ابتدایي داخله زموږ چې دی نو زموږ یو لوی عالم مشر زموږ د تر زوی و شیخ عبدالحی صاحب د توډیري کې ډېر پاتې شوی دی. هغه زما استاد هم دی. نو هغه ابتدایي په پېښور کې د عبدالعزیز مولانا صاحب په مدرسه کې جامعه سریه کې مدرس و. نو زه د هغه سره چڼی وم او هلته نه زموږ ابتدا شوې وه.
سکول تعلیم څومره دی؟ زموږ اسکول تعلیم داسې عصري تعلیم نشته. کومو مدرسو کې تاسو سبقونه ویلي؟ زموږ ابتدا د هغه ځای نه شوې وه، بیا په توډيري کې د شیخ تنار صاحب سره ډیر پاتې شوي او سربن کې پاتې شوي وو، رستم کې شیخ صاحب سره پاتې شوي وو او پنځپیر کې هم وخت تیر کړی دی او بیا اخیری زموږ وړه دوره د تنار شیخ صاحب سره وه او بیا اخیری دوره مونږ چې کوم دی نو په 1993 کې د باچا صاحب رحم الله تعالی نه پنځپیر کې کړې ده. سن فراغت 1993 جنوري وه. ماشاءالله. تاسو د تنار شیخ صاحب دی نو په دغه تذکره وکړه. تنار شیخ صاحب سره مونږ پاتې شو جی. دا شخصیت څنګه ومندره تاسو؟ ماشاءالله داسې شخصیت وو چې د هغه په باره کې دا ویل کېږي چې د حضرت شیخ رحمه الله تعالی ټیپ ریکارډ او چې کوم ځای کې شیخ صاحب ټوخې کړی دی نو هغه ځای کې به وایي چې مال ټوخې یاد دی، کومه معنا کړې ده، کومه تشریح کړې ده، نو هغه ماته الحمدلله یاد ده. داسې شخصیت د شیخ صاحب په شاګردانو کې مونږ نه دی لیدلی څنګه چې تنار شیخ صاحب و. تاسو سره ماشاءالله وخت ډېر تېر شوي. مونږ خو دا خبره اورېدو چې هغوی په صحابه کې دوره نه کوله، په کوټه کې کوله. څه وجه وه؟ بس هغوی وی چې دلته شیخ صاحب دوره شته او د مرکز دوره شته، نو بلې دورې ته داسې خاص حاجت شته نه. لکه دا د شیوخو مینه وه، د مرکز سره مینه وه، مرکز سره یې تعلق و، مینه وه. د هغوی بچو نه تاسو سبقونه ویلي ده؟ نه جي، بچو نه هم سبق نه دي ویلي. قابل قدر اساتذه کرام؟ زموږ قابل قدر اساتذه کرامو کې د ټولو نه اول زما استاد تنار شیخ صاحب دی چې هغه نه ما قرآن ویلی دی، ډېر مرتبې ویلی دی، او شیخ عبدالحی صاحب دی. او قابل قدر استادانو کې زموږ قائد صاحب شیخ القرآن مولانا محمد طیب حفظه الله تعالی چې د هغه سره مونږه پنځپیر کې 9 دورې کړي دي د قرآن کریم. د قرآن کریم نه علاوه نور څه کتابونه ویلي قائد محترم؟ او جی هغه سره مونږه کافیه ویلې ده، اصول سنت ویلې ده، بصائر ویلې ده او ترمذی ثانی ور سره ویلې ده. هغه وخت سره کوم وخت چې دا کتابونه تاسو وینئ داسې شاګردان د شیخ صاحب تاسو مرګري هغه وخت تاسو او جی هغه ډېر ښکلي شاګردان وو، اوس هغوی لوی لوی عالمان دي. مولانا اسمت الله صاحب د کونړو اوس لوی عالم دی او نور هم داسې ډېر، مولانا شیر الله صاحب او ډېر ملګري وو زمونږ د درس. شیخ القرآن رحمه الله سره تاسو سره ملاقات شوی دی؟ زمونږ د شیخ القرآن رحمه الله تعالی سره په ژوند باندې یو ځل ملاقات شوی و. هغه هم پېښور کې په پلوسۍ کې د شپې یو بیان او شیخ صاحب هلته راغلی و او په هغه بیان کې زموږ ورسره ملاقات الله نصیب کړی و. څنګه شخصیت تاسو ملاقات مو لږ شی وي؟ ملاقات لږ شی و، خو د هغه انسان او هغه شخصیت دنیا کې پیدا کېدل ډېر مشکل او ګران دي. تاسو څنګه محسوس کوئ چې تاسو هغه قرآن زده نه کوئ؟ یاره بس افسوس راځي، بیا تیر شوي وخت باندې سړی خفه وي، چونکې هغه وخت کې موږ سره موقع وه خو لیکن دوره دهان ونه او څه ناپوهي وه او څه چې کوم دی نو دغه وکنئ نو موږ سره وخت و چې شیخ صاحب نه یو ځل او 2 ځله قرآن درس کې ناسته کړی وې او موقع میلاو نه شو، افسوس کو په هغې باندې. دې پټاکړې ته شیخ رحم الله راغلی دې ځای کې مشران دي زموږ ملګري دي، ډېر ځله شیخ صاحب دلته راغلی دی او ډېره مینه وه. د دې کلي مشران چې وو میر محمد بابا او فضل کریم امیر صاحب زموږ د دې کلي امیر صاحب دی او نور مشران دي، ستلي دي او سیشته دی. هغوی به شیخ صاحب دې ځای ته په اسپه باندې راوستو، دلته به راتو او بیانونه به یې کول او ډېره مینه او محبت و دوی سره. ډېر اثر دی دا شیخ صاحب د هغه وخت د راتلو لکه 40-50 کالو نه سوا وشو، شپېتو نه سوا وشو، خو د هغه شیخ صاحب هغه اثرات اوس هم مونږ محسوسه وو. مناظرې مباحلې دې علاقې کې شوي؟ دې ځای کې مناظره نه ده شوې په دې ځای کې. شیخ رحم الله شخصیت باره کې تاسو وایئ چې هغه څنګه شخصیت و؟ ماشاءالله داسې شخصیت و چې د هغه په وجه باندې الله په دې ملک کې توحید او سنت خور کړی دی او د خلکو د عقیدې اصلاح د هغه په وجه باندې شوې ده او د قرآن فهمي عوامو ته او علماو ته د هغه د لاسه نصیب شوې ده. الله دې ولا په هغه عالم کې ډېر اجرونه ورکړي. طالب علم کې بهترین ملګری څوک و؟ په طالب العلم کې خو زموږ ډېر ملګري وو، مولانا شیر الله صاحب، مولانا اسمت الله صاحب، خاص کر زمونږ
د کوټې یو عالم دی مولانا بشیر صاحب یا هغه زمونږ چې کوم دی نو هم عصر پاتې شوي دي یو ځای مونږ مولانا حبیب الله صاحب چې اوس لوی مفتی دی د اټک والا دا مونږ مخکې وروسته ولغونې سبقونو کې ماشاءالله تدریسي خدمت ستاسو نن سبا څه دي؟ بس تدریسي خدمات خو دلته زمونږ بنینو مدرسه ده پای کې تقریبا درجه ثالثه او رابعه پوری کتابونه ویل کېږي پای کوم څه خدمت کو د قران کریم درس د اجتماعي طلباء او تسکال هر کالی سکالوم دی او د حضرت شیخ القرآن رحم الله اصول سنت پڑھاو ریاض الصالحین درس دی او حسامی را پسې لیکل شي او طلباونه کم نو هغه پاتې شو ستاسو په زیر اهتمام د وخت کومه مدرسه چلی زموږ زیر اهتمام بس دا دوه مدرسې دي یو د بنینو مدرسه د تعلیم القرآن ادویم د بناتو مدرسه د بیت العلم للبنات جی دا دوه مدرسې دي څه ترتیبات دي دوه مدرسو کې سالانه سالانه خو زمونږ په بنینو کې د حفظ شعبه ده د ناظري شعبه ده ورسره د ترجمه شعبه ده ورسره د کتابونو درس نظامی کې تقریبا ثالثه پورې هو کتابونه وی او رابعه هم مشته سکال او د بناتو سلسله چې د نو آغا د وحدت المدارس الاسلامیه د نصاب مطابق آغا تر دوره حدیث پوری دي مستقبل کې تاسو څه اراده دي چې د خپل جامعه د ترقی لپاره مستقبل کې مو وایي چې الله زموږ د جامعې لا او تمام جامعات ول الله دې ول ترقی ورکي او سوچ کو چې الله دې په مخ باندې بوزي هم تعمیری شکل باندې او هم تدریسی شکل باندې د مدارس سره آسپاس کوم خلک پات کی دغه مزاج څنګه دی خدای بالکل الحمدلله دې ځای کې خلک داسې مخالفت نشته او مسله رسیدلې ده او هر چا ته حق او باطل معلوم شوی دی او د چا سره زدي نو د زدي علاج نشته نه خپل د زین علاوه نور زین کې درست دي زموږ جی یو هفتواري درسي هر اتوار باندې په ټوپۍ کې او هغه تقریبا 22 سال شو یای کې انقطاع نه راغلی صرف رمضان کې بیا نکېږي دوره پڑھاول او دوره پڑھاول تاسو پر کې دوره پڑھاول او جی دلته دوره پڑھاو د شعبان نه شروع کوي مونږ 15 شعبان نه شروع کوو او 25 رمضان باندې ختمو تاسو شاګردان کوم ماشاءالله ډیری اشته جی الحمدلله عوام کې مشته طلباو کې مشته تاسو ذکر کول غواړئ چې او بس دا هم طالبان دي زموږ شاګردان دي الحمدلله څوک په شپږمه درجه کې دي څوک فارغ دي څوک مفتیان دي الحمدلله کار کوي زیر اهتمام سره سره د مدرسې کې په جامعه کې نور څه د سی ډیوټي تاسو شته نور څه داسې خاص نشته دي تاسو نور مدرسې سرپرستی تاسو په علاقې کې تاسو شته سرپرستی نشته نور مدرسې زموږ سرپرستی کې نشته تاسو مدرسه وحدت الحاق شوی دی جی جی تاسو دا چې د وحدت وجود ضرورت ولې وحدت وجود خو ډیر ضرورت داسې و چې وفاق وو خو لیکن وفاق والو اشاعت توحید و سنت طلباء ته ډیر سبل نظر باندې کتل او ډیر زیات چې کوم دنو د افسوس غوني خبره وا نو د دې د وجه نه ډیر اهم ضرورت چې موږ له بوت پکارو الحمدلله الله دې شیخ سے په عمر کې برکت واچي او الله دې ول ډیر خیر ورکي چې یو نظم او ضبط لاندې خپل مدارس راوستل او ډیر لږ وخت کې الحمدلله خپل ترقی وکړه تاسو څه سوچ لرئ چې مستقبل کې د ترقی څنګه کوي مستقبل کې هو بس دغه پکار دی چې زموږ سوره مدارس دي کده بنینو دي او کده بناتو دي چې خپل بورډ سره الحاق وکړي سملګری داسې چې تاسو پر الحاق نه کړی نو بس والله عالم چې داغي په ذهنونو کې سړي یا داغي په الله ته خبردار دی خو لیکن پکار دی چې تمام ملګری چې سوره د اشاعت سره منسلک دي او ځان خپل مخلصین حسابي نو پکار دی چې خپل بورډ سره الحاق لازمي پکار دی جماعت سره تاسو وابستګي د کله یاره کدا سی ویل شو چې جماعت کې زمونږ پلاران پیدا شوي دي انو مونږه بچپن نه اشاعت والا یو او حضرت زمونږ ته زمونږ والد محترم اخیری وخت کې وصیت هم پرې خو دیو چې تاسو به خپل د مرکز سره او د قائد صاحب سره به وفاداری نه کټ کوئ او والد محترم ژوندي وخت سره څنګه قرآن الله سره موجود تاسو والد سي نه جنې زموږ والد صاحب اوس وفات شوی 2007 کې وفات شوی نه لکه چې شیخ قرآن الله د وصیت کو نه هغه وخت وصیت کې موجود نو وصیت ټیم کې هغه نو مرکز سره تاسو رب تعاون څنګه دی
ربط او تعاون شته چې الحمدلله زو راځو ماهانه درس لوم زو او ملګری سکال تقریبا 25 کسان زمونږ د دې کلی دوره تفسیر کې شامل وو. تاسو ځلې رکن یې او ځلې رکن ځلې کارکردګي نه تاسو مطمئن الحمدلله خو مطمئن یو. او د حلقې تاسو 5 نمبر امیر یې 5 نمبر حلقې مونږه امارت ته دا تقریبا 15 شپږ کلی دي. د 5 نمبر حلقه کې ټوپۍ ده، دا بټاکړه ده، کوټه ده، مینۍ ده، ایملټ دی او ریډ بینک دی، د ګندف ټیم دی. دغه علاقه چې ده نو دا 5 نمبر حلقه کې راځي. نو د هغې امارت او د هغې هغه ذمهواري مونږ ته سپارله شوې ده د 2011 نه اوسه پورې الحمدلله چلیږي. دې کې کارکردګي ملګرو څنګه ده او تاسو مطمئن یې؟ مطمئن یو الحمدلله. ملګري کار کوي، درسونه هم جاري دي. جماعت د طرفه تاسو ته عهده د دین علاوه ملاو شوې ده؟ نه ده ملاو شوي. نور عهدو ته سم هم نه یو، منډې هم ډېرې دي، پوره کول بیا ګران دي، رسول ګران دي. بیا مرکز د طرف نه تاسو داسې څه کار حواله شوی دی چې تاسو مکمل کړی؟ نو چې څه خدمات حواله شي نو انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ورسوو. جماعتي رکن چې تاسو سره په لومړي ځل ملاقات کېږي تاسو تپوس څه کوئ؟ بس مونږ دا تپوس کوو چې ستاسو درس شته او که نشته دی. اهمه خبره زمونږ دا ده چې درسونو کې شمولیت شته یا نشته، تاسو درس کوئ که نه کوئ، د درس تپوس د ټولو نه اول وي. دا کم ملګري یا کم علما سستی کوي، قرآن درس نه کوي یا شورا نه راځي، د هغې باره کې ستاسو څه رایه ده چې نو بس هغوی له خو په کار دا دي چې دې کې سستیا نه کوي. خو انسان د کمزورتیا راشي یو ځل دو ځله یي نو هغه خو څه دغه نه لري، دغه څه پروا نه لري. خو همیشه دپاره چې کوي نو دا مناسب نه ده چې وکړي. تاسو څه تصانیف دی؟ نشته دی، داسې خاص کر تصنیف نشته دی لیکلی شوی، یا څو لیکلي شته خو لا وجود ته نه دي راغلي. جماعت سماحانه رساله تاسو مطالعه کې شته؟ او شته مطالعه کې توحید او سنت خامخا مطالعه کوو، راځي مونږ له ملګرو کې هم تقسیموو. تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره د جماعت اشاعت او توحید سنت د بنیاد ولې یاره جماعتونه خو ډیرو او تنظیمونه دینی هم ډیرو، خو لیکن د توحید او د سنت خدمت چې کم مناسب و نو هغه نو توحید اشاعت توحید و سنت تاسیس ته نهایت ضرورت او الله زمونږ اکابرینو له ډېر فلاست او فهم ورکړی نو هغوی داسې جماعت وضع کو چې هغې کې د توحید او د سنت پرچار کیږي او په یو عقیده باندې ملګري یو ځای کیږي. تاسو سره که د عقیدې مخالف یو سړی میلاو شي تاسو سره ورتاو څنګه کوئ؟ نو بس مونږ خو خپل وس مطابق چې کومه حسن اخلاق دي هغې د لاندې ورسره سوال جواب او دعا سلام کوو. خو کومه خبره زیات تر غوسه راځي چې یاره چې زیات تر غوسه خو په دې باندې راځي چې یو سړی د صحابو سره بغض لري، ائمو سره بغض لري، د انبیاو تنقیس کوي، د هغوی په ذریعه باندې مونږ ته دین را رسېدلی دی. نو د دې د وجې نه هغه د دین هغه لار او سند هغې ته چې نقصان رسي نو په هغې باندې مونږ له خفګان ډېر راځي. ستاسو په خیال کې د قرآن کریم دروس ترویج په کومه طریقه د چې وشي لګه؟ یاره قرآن کریم د دروسو ترویج هغې دپاره هغه نهج په کار دی چې کوم نهج باندې حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی ساده لهجه باندې درس کړی دی. نن سبا خو چې مونږ ګورو نو نقصان دا دی چې نوی مفتیان او نوی علما هغه فارغ شي نو هغه طرز د حضرت شیخ القرآن رحمه الله پاتې شي او تحقیق د مسایلو شي، یو مسله او بله مسله غیر ضروري مسایل، نو د هغې نه بیا چې کوم دی نو عوامو ته فایده میلاو نشي او د فایدې په ځای باندې نقصان ته خبره لړه شي. نو ښه دا ده چې د قرآن کریم هغه اصل مقصد اسانه پښتو باندې په خپله مورنۍ ژبه کې دې عوامو ته واضح شي نو انشاءالله چې دې سره به ترویج کېږي. نن سبا د قرآن کریم دروس زیات دي، علما زیات دي، څنګه تاسو وي تاسو ته موجوده دور کې بهترین درس د چا ښه ښکاري چې دې ښه درس کوي او حق ښه ادا کوي؟ یاره ملګري خو ټول ښه درس کوي خو د مرکز در په شان چاته هم درس نشته دی. شاګردان خو ډېر دي او هغوی د قرآن کریم زده کړه کوي. بهترین طالب علم څوک ښه کیدی شي ستاسو په نظر کې چې بهتر طالب العلم هغه څوک کیدی شي چې هغه کې اخلاص وي او د مشرانو په اصولو باندې چلیږي، د جماعت په اصولو باندې چلیږي، هغه نه الله خیر خور کړي.
کوم ملکونو سفر هم سفر کړی؟ یاره زموږ خو 2 ځله عمرې له سفر شوی دی او هغې نه علاوه بل چېرته سفر نه دی شوی. ذریعه معاش تاسو سره؟ ذریعه معاش خو لږه زمینداره ده او دا یو هلک 2 هلکان مزدوري کوي ماشاءالله او 2 هلکان الحمدلله چې کوم دی نو هغه مدارسو کې دي. میوو کې کوم میوه سیاست زیاته خوښوي؟ یاره میوو کې خو بس ټول د الله نعمتونه دي او هر یو میوه ښه ده. په عام کې څه داسې خوښوئ؟ په عام کې چې ساده وي او سبزي وي. رنګونو کې کوم رنګ ډېر خوښ دی؟ رنګونو کې شین رنګ. ماشاءالله. دنیا کې خو ډېر ملکونه دي، کوم ملک ستاسو ډېر خوښ دی؟ یاره مونږ خو ته خو زیات خوښ عربستان دی چې د الله کور دی پکې، حرم دی پکې، د هغې نه ښایسته ځای بل نشي کېدی. تاسو له تحفه درکړي خوښ هم نه وي نو که تحفه که زړه کې خوښه نه وي نو ظاهر کې مونږ د هغې انکار نه کوو، نه چې کوم دی نو دغه کوو. دا سنت طریقه ده. نبي علیه السلام وړه تحفه به هم قبلوله. درس کوئ، فتوا ورکوئ، بیان کوئ، تپوس یو طالب علم وکړي او تاسو له د هغې جواب نه درځي نو مونږ وایو چې اوبه ګورو که نه پوه نه شو نو بل چا نه به تپوس وکړو. دا ملک زموږ د جمهوریت دی، که تاسو منتخب کړي وزارت عظما دپاره ستاسو ترجیحات به څه وي؟ یاره په هغې کې مونږ نه پوهېږو، به مشرانو سره به صلاح کوو او د هغې مشرانو د رایې د لاندې به چلیږو. زموږ ملک دې وخت کې تنزلي شکار دی، ستاسو ذهن کې څه داسې راځي چې دا ملک په ترقۍ لاړ شي؟ د ملک د ترقۍ دپاره خو بنیاد دا دی چې د قرآن او د سنت قانون وي. ترقي په دې باندې کوي او د مسلمانانو په آپس کې اتفاق او اتحاد وي. تاسو د مکتب نه څوک کتاب پټوي، تاسو غل راونیسئ، څه ورسره کوئ؟ انسب وکړو غل سره، بس کتاب دی وایغستو، هغه به چې کوم دی نو مطالعه کړي، موږ ورته د زړه نه ورته څه نه وایو، هسې خفګان کېږي، لازما خفګان کېږي چې یو سړی کتاب پټوي. د غلطي اصلاح څنګه کوئ؟ د غلطي اصلاح چې په صحیح طریقې سره وشي او نرمې طریقې سره وشي. تاسو چونکې څنګه وایي موږ پیدایشي طور باندې جماعت سره وابسته یو، نو تر دې عمره پورې کم سے کم ستاسو 50 سال نه بر عمر جی جی نو په دې 50 کالو کې خو به څه اتار چړاو راغلي، څه مناظرې، جنګ جګړه، سخت مات کړی، څه خبرې لازما اشته واقعیت، رپورټونه او تاڼه او تحصیل او قسمه قسم فتوی او وخت سره راځي او زی دا خو د موحدینو او د حق پرستو چې کوم دی نو لازمي تړل ښکار دی. دا به یو واقع چې تاسو وایئ چې دا عبرت د ملګرو دپاره نو داسې یو وخت راغلی او په 2005 کې چې څه فتوی شروع شوي وي چې د عذاب او دې کلي کې عذاب قبر نه مني او تقریبا څه د 9 مدرسو نه څه خلکو فتوی راغوښتې وي او په هغې باندې راپورټ او بیا تحصیل او تاڼه او یو څه بل څه شوي وو، خو لیکن هغه وخت سره وو او لړل ختم شو. ماحول صفا دی. ماحول صفا دی. اخر کې جماعتي احباب دپاره تاسو پیغام ورکول غواړئ؟ جماعتي احبابو دپاره زموږ د طرف نه خو زموږ ذهن کې دا پروګرام دی او دا پیغام دی چې تمام ملګرو له پکار دا دي چې هغه اصول، هغه نهج چې حضرت شیخ القرآن رحمه الله هغه د جماعت د ترقۍ دپاره وضع کړي دي د قرآن او د سنت په رڼا کې، چې په هغه اصولو باندې وچلیږي او مرکز سره تعلق او ربط وي او د یو امیر د لاندې ژوند تیر کی، نو په دې کې به انشاءالله د ملګرو خیر وي او په دې کې که یو ملګری جدوجهد کوي نو د هغې میوه او د هغې ثمره به ډېره بهترینه راوځي. یو خو د ثواب خبره ده، ثواب خو یو سړی ګوټ کې ناست دی نو هم ذکر کوي او هغې ثواب انکار نه دی، خو یو دا دی چې یو انسان هغه باقیات الصالحات پاتې شي نو هغه د تنظیم او د جماعت د اصولو د لاندې وي، نو په هغې کې به ډېر خیر وي. عزتمندو کتونکو، امیر حلقه نمبر 5 او اشاعة توحید سنت ضلع صوابع رکن حضرت علامه مولانا عبدالواحد سلمه الله تعالی د هغې دا خبرې تاسو واورېدې، څنګه چې هغوی دا خبره وکړه چې کوم سړی د شیخ القرآن رحم الله په نهج باندې د هغه په هغه کار باندې نه روان، یقینا هغه نه مسله پاتې شوې ده، دین خدمت پاتې شوی دی. نو څنګه چې هغوی دا خبره وکړه دا یقینا چې څومره اکابر د علما کرام دي، مشرانو کې دي، نو هغوی دا خبره کړې ده، لوی مفتیان دا خبره کړې ده چې کم کس د قائد محترم والد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر رحم الله طریقه پرېښې ده، نو هغه نه دین کار پاتې شوی دی.
که تاسو دین کار کول غواړئ او سوچ او فکر لرئ نو تاسو به هم هغه اصول اپناوئ چې کوم د شیخ القرآن رحم الله دي. یقینا دا خبره به ډېر خلکو باندې ګرانه وي، خو نه دا حقیقت دی او چا چې دا حقیقت تسلیم کړی دی نو هغه کامیاب شوی دی. زه د حضرت شکریا ادا کوم، د هغې مننه کوم او د هغې ډېر شکریا ادا کوم چې هغې مال وخت راکړو. حضرت ستاسو شکریا. ډېره مننه.